أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. سورة النجم مکی سورت تے نازل شد رستو دا سورت اخلاصنا. مکی سورت کی چکلا تذکرہ اکڑا دا قیامت دا شواہدو باندے اثبات دا قیامتی وکو نو پدی صورت کے بدا ذکر کئی چی عذاب دا غی سبب شرک دے دا شرک دا وجنا خلق پا عذابیگی او ہمیشہ دا پار جہنم تبزی. دارنگی مخ کی صورت کی چکلا تذکرہ وشوا د دې چې خلق لګیا دي پیغمبر پوری خان دي نو دلته کې د پیغمبر شان ذکر کئی. څوک چې پیغمبر پورې استهزاء کئی نو داغه د پاره زجر او تخویف. دعوت صورت بئی نفی د شفیع قہری. اللہ باندې څوک زورور نشتی چې څوک خپله خبره الله ته پیش کی، الله باندې خبره مناو کی. خلاصہ د صورت بئی صورت کے رد دے پا عباد صالحین باندے چی سوک شرک کئی، مشرکین بے عباد صالحین دا اللہ نیک بندگانی دا اللہ سر شریکان کر لی، ستوری دا اللہ سر شریکان کر لی. نو دا اللہ سره چې چا څوک شریکان کړلی نو پاغي باندې برت کوي. دارنګه لات منات عزا عباد الصالحین دی یا نور نیکان بندگان دی او هغه خلکو د الله سره شریکان کړلی، یا بدان خلک د الله سره شریکان کړلی نو داغه تذکرہ وکړي. دارنگی چا ملائک دا اللہ سر شریکان کر لی نو داغی رد بکی. ابتدا دا صورت کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صداقت بذکر کی او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جبریل علیہ السلام سرا دا ملاقات پا اصلی صورت کے او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د معراج واقع طرف ته پکې هم اشاره کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله بوتو بره بوتو او غټې نخې ورته وښودې داغې تذکره به کوي. والنجم اذا هوا او ستوره گواه دے کله چې پریوزی. ما ضل صاحبکم وما غوا
نه دی بیلاری شوی ستاسو دا ملګری وما غوا او نه د قصد نه ورتیر شوی دی نه بیلاری شوی دی په هیره باندې په خطا باندې او نه ګمراه شوی دی په قصد بیلاری شوی نه دی اس طریقې باندې بیلاری شوی نه دی نه په هیره شوی دی نه په غلطۍ شوی دی نه خویدل دی او نه په قصد باندې د نیغې لارې نه اغوښتی دی بلکې په نیغه لار باندې کلک روان دی دی چې کومې خبرې کوي وما ینطق عن الهوا دی خبرې نه کوي عن الهوا د خپل خواهش نه دی چې سوی د د ژبې مبارکې نه چې سوزي صحیح خبره به ټیک خبره به اگرچه کلا رسول الله صلی الله علیه وسلم با وی مزاح به هم کاو نو مزاح وی دیتا یو خو زمونږ مزاقی دیتا وی چې خبره یی حقیقت لیکن پاگی که د خوشطبعی یو پہلو پکیومی لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو زنانه راغله وی چې ما ته دعا کو چې الله ما جنت ته بوزي بوډۍ ښځه وه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بوډۍ به جنت ته نه ځي دا خبره حقیقتو لیکن پکې دې کې د خوش طبیعي د هغې پکې هم یو رخ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر وکړه او بهر ته ووتو هغه ښځه چې په جړه شوه جړلې په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا راغی کور ته کور کې ہوتا ازواج مطهرات وی بوډۍ ښځه دې په جړا کړله وسې په خلا کوه وی وی ولې وی تا ورته ویلي بوډۍ به جنت ته نه ځي هغې ته یې ولې تا صورت واقع نه ده لوستلي صورت واقع کې الله وی انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا دې ځای نه چې څوک لاړ شي نو دا به ټول بیا به په خپل عمر کې نه بلکې دا به د ځوانۍ په شکل کې به ځي نو ته به بوډۍ نه یې ته به الله تا هلته کې ځوانه کړي نو د ځوانۍ په عمر کې په دې کې به دې الله اولیږي جنت ته بعضې روایاتو کې راځي د قد لحاظ د حسن لحاظ د اخلاق لحاظ د عمر لحاظ دا ټول پکې دا ټول یو شانی انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین نو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى دے خبر نہ کوي د خپل خواهش نه ان هو الا وحي نه دا مگر وحي يوحى چې ته وحي کولای کیږي دا وحي وتوسر وړي چاد نو علمه شديد القوى دا وحي راغله د اغاز نه برن راغله لا طرف نه راغله د عرش نه راغله لوح محفوظ نه دا وحي راغله اول دنیوی آسمان ته راغله نو د هغې نه بیا لږ لږ راغله وي نو راوړي چا دا علمه شدید القوا نو علم ورکړلی دته ښودنه کړله دته شدید القوا هغه چا چې هغه سخت طاقت والا دی ذو مرتن عقل والم دی نو فاستوانو برابر شوی وهو بالافق الاعلی په داسې حال کې چې هغه په کناره اوچتو باندې آسمان په کنارو باندې جبرائیل علیہ السلام چې کله راته رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید آسمان کناره پټی کړوي
ویل دو شکل صورت کی ورپسې رستو راځي ولقد رآه نزلة اخرى یقینا د بل پیرم لیدل په اصلي صورت کې. نو دا یو شو وهو بالافق الاعلى ثم دنا نو بیا را نږدې شو فتدلى نو خرا نږدې شو فکان قاب لندو بلکې د دې نه زیات نږدې دوه لندې دي دوه موټي دي د هغې په مقدار باندې شو دومره نږدې راغی او ادنا بلکې د موټو نه د دغې دوه لندو نه زیات نږدې. وایي مخکې خلکو به داسې چل کو روغه به یې کوله نو یوه لنده به یې راواغسته بله دا دواړه به یو ځای کړی دا موټي به یو بل سره یو ځای کړه زمونږ روغه ده نن نه بعد نو یو بل ته ډېر زیات نږدې شي که فکان قاب قوسین ادنان نو شو دا پشان د دوو قوسونو د دوو لندو او ادنا یا د دې نه زیات بلکې د دې نه زیات نږدې فاوحا الی عبده ما اوحا نو دا داسې څه راوړلی نو دا د خپل ځان نه دي راوړي بلکې اوحا الی عبده نو الله وحی وکړه د خپل بنده ته ما اوحا هغه چې کومه وحی کوله ما کذب الفؤاد ما رأى دروغ نه دي ګڼلي دروغ نه دي ویلي زړه د ما رأى هغه څه چې څه لیدلي زړه د دروغ نه دي ویلي ما کذب وی کلا دروغ نه دي ګڼلي هغه څه چې دلی دلی فتمارونه علی ما یرا آیا تاسو جګړه کوئ د سره په هغه څه باندې چې هغه دلی دلی د چې څه لیدلي تاسو جګړه کوئ. جبرئیل السلام راغلی نو څنګه راغلی نو تاسو څنګه ولیدو یا خلک جګړې کوي. الله رب العزت پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه طاقت ورکړلی چې لیدی شي که ولقد رآه نزلة اخرى یقینا لیدلی دی پیغمبر دی جبرئیل علیہ السلام لره یو پیری بلم کم ځای کې عند سدرة المنتهى د سدرة المنتهى په خوا کې سدرة المنتهى دا نوم ورته ویل کېږي سدرة المنتهى هلته کې یو ونه ده د بیرې او څه چې ځي نو د دې ځینې چې ځي نو هلته کې دا غټ سټاپ دی نو ځینو هلته کې ټیکاویږي بر نه چې څه راځي نو هغه هلته کې ټیکاویږي نو عند سدرة المنتهى رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته ته نو عند سدرة المنتهى ته چې ورسېد وی مخکې جبرئیل علیہ السلام وی مخکې زه نور نشم تلی تزه زه نشم تلی اخوا د ما ته اجازت نشتی دې دې نه اخوا زه تلی نشمه کله وی زه څومره چې نږدې شمه څومره چې مخې ته لاړم دې نه مخکې دې ته زه نه یم راغلی اخوا ته نور نشم تلی عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى دا هغې سره دی هغه جنت المأوى هغه جنت چې هغه ټکانه د نیکانو اذ یغشی السدرة ما یغشی کله چې راغوړېدل په بیره باندې هغه څه چې کوم راغوړېده پې هغې باندې انوارات دي هغې باندې د دې خلکو اعمال دي ملائک دي ځي راځي ما زاغ البصر وما طغى ندی کږې شوي سترګې وما طغى نه د حد نه ورتېرې شوي دي لقد رأى من آیات ربه الکبرى یقینا لیدلي من د خپل رب د نښو غټونه غټې غټې نښې دلی دلی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله لاړ نو هلته کې سدرة المنتهى یې ولیده اسمان ته چې کله وختو نو اولني اسمان کې اسمان کې یوسف علیه السلام ولید نو ورپسې کې ادریس علیه السلام ولید ملاقات د دې سره وشو دې سره خبرې شوي دي پکې ځکه دې تذکره راځي په دې معراج واقع کې نو هغې نه چې مخې ته لاړ نو هارون علیه السلام سره ملاقات وشو نو د هغې نه چې مخکې لاړ نو موسی علیه السلام سره ملاقات وشو نو د هغې نه چې مخکې لاړ
نو ابراهیم علیہ السلام سره ملاقات یو شو. نو ابراهیم علیہ السلام د ټول نبر اسمان کې لاندې اسمان کې موسی علیہ السلام، داغې نه لاندې هارون علیہ السلام، او داغې نه لاندې اسمان کې هارون علیہ السلام نرستو یوسف علیہ السلام، دغه اسمان نه لاندې عیسی علیہ السلام او یوسف علیہ السلام، دا یوسف یحیی علیہ السلام، یوسف علیہ السلام برا، یحیی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام دا دواړه یو ځای، او د هغې نه لاندې اسمان کې کوم چې موږ ته نږدې دی دا اولنی اسمان، په دې کې آدم علیہ السلام، هلته کې پکې ولیدل نور ګڼ عجایبات لیدلي، دا څومره انسانان د دې د ارواح دا یې ولیدو، یو طرف ته دي نو بل طرف ته دي، خی طرف ته دي نو ګس طرف ته دي، نو خی طرف ته چې دا جنتیان دي، او دا ګس طرف ته چې دي نو دا جهنمیان دي. و آدم علیہ السلام چې ګوري یو طرف ته نو خوشحالیږي، لیکن بل طرف ته چې ګوري نو خفه کېږي، دا زما اولاد دی که نه، اولاد باندې سړی خفه کېږي، نو سیدي کړوسي دي سیدي سیدي هغه قیامت پورې څومره راځي ټول د هغه اولاد دی نو. بیا بره چې کله لاړ سدرة المنتهی یې ولیدو، هلته کې نور حالات ولیدو، بیا د جهنم او د جنت سیرې پکې یې وکړو، هغه یې ولیدل، جنت یې لیدل نو جهنم یې لیدل. لقد رأى من آیات ربه الکبرى افرأیتم اللات والعزى، آیا ستاسو څه خیال لے؟ جواب راکې مالا د لات مبارک او د عزى مبارک ومنات الثالثة الاخرى، او منات چې هغه دریم دی رستو دی نورونه. بوتان خو ډېر شیو او یا خاص کر ایښو دیو په کعبې سره ایښو دیو. راضی خلق راضی یو ته سجدې کې د یو نذرانې شکرانې او څه دا لګیا دي کی او څوک څه کوي او څوک څه دا بوتان ټول 360 بوتان دا یې ښودي. په دې کې د ابراهیم علیه السلام شکل هم جوړ کړی دی، د اسماعیل علیه السلام شکل هم جوړ کړی، په دې کې د نورو پیغمبرانو هم شکلونه جوړ کړي، په دې کې لات او عزا او منات دا بوتان هم جوړ کړي. اصل کې خو لات وایي دا یو سخي و، ډېر زیات سخي سړی و، کله چې حاجیان به حج لراله نو ده به وړي او ستوان دا وله ورکول. ویلت السویق للحاج، حاجیانو له به ستوان ورکول. هم دا غریب سړی خو دا نشي کولی، او بیا چې شوم سړی هغه نشي کولی، نه نه مالدار و او بیا داسې چې سخیم دی، دا د الله د کور میلمانه دي. نو کله چې هغه مړ شو نو خلکو ولا شکل جوړ کو کېښود، د نذرانې شکرانې وغیرہ بیا رسو شروع شو. مناتم یو بوتو دام یو سړی و، خلقو ځان له جوړ کړلی مخکې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لعن الله، کله چې اذا مات فیهم رجل صالح، کله چې په دې کې یو نیک سړی به وفات شو نو بنوا علی قبره مسجدا، نو د هغه په قبر باندې به سجدهګاه جوړ کو، نو بیا به د هغه شکل جوړ کو، نو بیا به د هغې بندګي کوله، عبادت به کو، نذرانې شکرانې به کولې، طوافونه به کول. افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى الکم الذکر وله الانثى. عزا چې ونه دا یو پیری ووي، دا یو ځای په هغې کې څه ونې وې، هغې کې به دا ښکارېده، مخکې تذکره شوې وه یو ځای کې.
کله به څوک راغله نذرانه شکرانه به پیش نه هغه ځینه आवाज به وشو دا شیطان کم چې خو دې نو دا قبول شوی ستا نذرانه شکرانه قبول شوا یو आवाज براغه خالد رضی الله تعالی عنہ بیا لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ولېګو ویلاړ شو هغه ونی یو ونه وته خدا کټ کا هغه کټ کړه واپس راغی وسه دی ولېګو وینا ویلاړ شو بلم کټ کا هغه لاړ بلم کټ کړه وسه دی ولېګو وینا ویلاړ شو بلم کټ کا او دوی چې کټ کولې هغه باندې خلکو هو خفغان اظهار کاو مشرکان لیکن خالد تعالی عنہ ملاقات دا مخه خو نشو نیوه نو پدې کې حالت یې من جوړ را پاسې په اخر پیر باندې عزا ته خطاب کوي عزا شدتن لا تکذبی حمله کا په خالد باندې حمله کا په ما مضبوطه والقل خمار و شمری او دا خپل دوپټه دې گزار کا او دا خپل پنسې دې راکاګا کله چې سړی جنگ کوي پنسې راکاږي او مټه اوچتی کی خالد رضی اللہ تعالی عنہ وی هغه ماته دا معلومه شي دا غفران کې لقد رأيت الله قد اهانك وما الله باندې دا یقین نه چې الله ستاسو اهانت وخراوسته وي هغه حمله وکړه په خالد رضی الله تعالی عنہ باندې هغه چول تر را پرې خو دا مسکار شو مړ شو رسول الله صلی الله اوله کټ کړه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم دې تاسو کو څه دی ولید او یو دغه چل می ولید وې څه چل یو دغه چل می وکړو هغه سکار شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل تلک العزا ولا عزا بعدها دغه عزا ود دین رستو بل عزا و بیانای عزا ختم شوه دا مخکیو لات منات عزا وغیرہ نور بوتانو حال دو یہ ہوبلو نورو علکم الذکر وله الانثى آیا استاس د پاره دی ناری نه یو د الله د پاره دی زنا نه تلک ایزن قسمت زیزا یقینا دا قسمت خدای خامخانیم غړې دا هو نیم غړې تقسیم دی دا خو د ظلم تقسیم دی ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ندی دا مگر نمونه دی تاسو خو دی او تاسو پلانان وی خو دی مانزل الله بیا من سلطان ندی نازل کړي الله په دې باندې څه دلیل په دې باندې څه دلیل خو نشتی وی دا تبي سي موارده دا بعضو سي موارده دا سرخوږي دا بګي دسته سره دابل بګي له ونو ده انمونه چای خو دی ان الا اسماء سميتموها دا نمونه دی تاسو خو دی وا با حکم تاسو پلرانو مانزل الله اوس اج په نفس کې راضي خواہشاتو کې نفس سغواړي ولقد جاءهم من ربهم الهدى یقین راغلی دی خلق ته د دې درب د طرف نه هدایت عمل الانسان ما تمنا آیا د انسان د پاره دی هغه صحیح چې آخرت او دنیا دا الله په لاس کې دی الله په قدرت کې دی ته چې سغواړې نو داغه د پاره آخرت واړې نو داغه د پاره داغه مطابق کار وکړه الله چې سوي نه وکا والنجم اذا هوا او ستوره گواه کله چې پریوزی ما ظل صاحبکم وما غوا نه ده بلاری شوی تاسو دا ملګری او نه د حد نور تیر شه قصي په قصبانه خطا شوی ده ځان خطا کړم نه ده بلاری شوی نه ده وما ينطق عن الهوى ده خبر نه کې د خواهشاتنا ان هو الا وحي يوحى ندی دا نه دا قرآن کریم مگر واحده چې وحی کوله کی دتا علمه شدید القوا خودن کړه دتا سخت طاقت والا ذو مرتين عقل والا فاستوان برابر شه دے اغا وهو بالافق الاعلى پدا سال کې چې هغه په کینارو اوچتو باندې ثم دنا فتدلى
نو بیا نږدې شو، نو خرا نږدې شو، فکان قاب قوسین او ادنا، نو شو هغه پشان د نږدې کېدو د دوو لیندو، د دوو موټو، او ادنا یا بلکې د دې نه زیات نږدې. فاوحا الی عبده ما اوحا، نو وحی وکړه الله خپل بنده ته سهج وحی کوله. ما کذب الفؤاد ما رأى، دروغ نه دی ویلي زړونو، وما رأى هغه څه چې لیدلي دي. افتمارونه علی ما یرا، آیا تاسو جګړه کوئ د ده سره علی ما یرا په هغه څه باندې چې لیدلي. ولقد رأى نزلة أخرى، یقینا لیدلی دو دی جبریل علیہ السلام لره یو پیری بل، عند سدرة المنتهى، د سدرة المنتهى په خوا کې، عندها جنت المأوى، د هغې سره جنت المأوى دی. اذ یغشی السدرة ما یغشی، کله چې راغوړېده په بیره باندې هغه چې راغوړېده پې. ما زاغ البصر وما طغى، ندی کږې شوي سترګې او ندی د حد نه ورتېرې شوي. لقد رأى من آیات ربه الکبرى، یقینا لیدلی ده د هغې نښو غټو غټو د خپل رب نه. افرأیتم اللات والعزى، آیا تاسو سوچ کړی لات او عزا او منات الثالثة الاخرى، او منات چې هغه دریم دی وروسته دی نورونه. الکم الذکر وله الانثى، آیا ستاسو دپاره دی نارینه او د الله دپاره دی زنانۍ. تلک اذن قسمت ضیزا، یقینا دا قسمت دا تقسیم چې دی دا دی نیمګړی، دا دی ظلم. ان هي الا اسماء، نه دا مگر نومونه دي، سمیتم وانتم چې تاسو نومونه خودي دا د دې تاسو یې خودي دي او تاسو پلرانو یې خودي دي. ما انزل الله بها من سلطان، نازل کړ الله په دې باندې څه دلیل. یتبعون الا الظن، داخله تابعداري نه کوي مگر د ګمان. وما تهوى الانفس، او دا هغه څه چې په نفسونو کې راځي. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، یقینا راغلی دی خلکو ته د دې رب د طرف نه هدایت. ام للانسان ما تمنا، آیا د انسان دپاره دی هغه څه چې دی کومه تمنا کوي. فلله الاخرة الاولى، د الله دپاره خاص د الله په اختیار کې دی، الله دپاره دی آخرت او دنیا. الله رب عزت